کوم دی د هغوی سزا هم چې کوم ده معطل شوه هغوی ته معافي وشوله نو دوی خو دې سره بیا نور هم خوند والي چې بس مړه راځئ چې پې ورځو نو هېڅ هم نشته دی نو مطلب مې د ټولو خبرو دا دی چې دغه ډرګ آیس چې کوم دی دا تاسو د کله نه پېژنئ د کله نه په دې پښتونخوا کې دا ډېر شوي دي بس ما ته ده ووایئ او بیا نظر وساتئ چې څوک هم د آیس خرڅوي نو هغه ته لږ داسې په غور وګورئ چې دی کومې پارټۍ سره دی دوی د کومې پارټۍ پرچار کوي یا په کور یې د کومې پارټۍ جنډه ده نو دغه به هم د دغې خلکو ملګري وي نو ګرانو کتونکو دغه آیس والا ته چې کوم دی یو وارننګ ورکړی دی خو زه دا نه ګڼم چې دغه وارننګ چې کوم دی نو دا په حقیقي معنو کې وي او په حقیقي معنو کې وي نو موږ ورته چې کوم دی خراج تحسین پیش کوو موږ ورله داد ورکوو موږ یې چې کوم دی د ملګرتیا اعلان کوو خو ما ته نه لګي ولې چې کله هم بس د دوی دغه صورتحال وي دا مخکې هم دغه کړی څه 9,500 لیست یې جوړ کړو په دې پښتونخوا کې یو څو میاشتې مخکې اعلان کړو چې 9,500 لیست جوړ شو د هغې بیا په پته پوه نه شو هغه بېله خبره چې ارسلي ته یو ډي پي او راغی او ډېر نر ډي پي او د هغه نوم مسعود احمد بانګشه چې د هغه څه ثاني ما لا په افسرانو کې په بیروکراټو کې نه دي لیدلی هغه بیا د دغه ایسپرو شو په ضد چې کوم دی نو ښه پوره کمپین وچلو اپریشن یې وکړو ډېر اسلام آباد ته لاړل ډېر لاهور ته لاړل هلته یې ځان له کورونه جوړ کړل هلته کې له کاروبارونه ودان کړل موجوده ډي پي او هم منښتې دی او هغه هم چې کوم دی په ضد کار کوي خو په پښتونخوا کې موږ د نور ځای نه چې کوم دی نو موږ ته داسې څه رانلل چې یاره په دې عقله باندې کار شوی دی نو دغه یو خبرو دغه هم د سره کوو ګرانو کتونکو چې دې وخت کې په عمل کې چې کومه صورتحال دی ښه په عدلیه کې په عدالتي نظام کې ډېر د ګډوډۍ سره مخ دی او دې وخت کې هغې کې څنګه چې دلته کې یو د الیامین ګروپ دی بل خوا چې کوم دی د جنید اکبر ګروپ دی نو هلته کې په عدلیه کې هم چې کوم دی نو ګروپونه جوړ دي او نظام عدل چې کوم دی هغه د ګډوډۍ ښکار دی نو هلته کې هغه کیسونه چې کوم دی نو هغه څه د زړ ښکار دي او هر سړي نښتې دي هغه خپله چې کومه ده نو بډایي بیانوي او هېڅ قسمه چې کوم دی نو دغه نه راځي نو دغه یو صورتحال دی نن یو خبر راغلی فیصل واډه وایي چې کله په مرکز کې د عمران خان حکومت و نو لاهور چې کوم دی نو دی علیم خان ته حواله کړو جهانګیر ترین چې ته چې کوم دی نو اسلام آباد حواله کړو او کراچۍ ما ته حواله کړې وه دلته موږ انویسټمنټ کوو دلته کې موږ انویسټمنټ کوو خو دغه انویسټمنټ په بدله کې موږ ځان هم پوره کوو دا هم ښه خبره چې یو سړی په خپل ځان هم شهادت کوي چې دلته کې دا موږ ته حواله و د دې هر څه چې کوم دی نو په موږ باندې و نن جنید اکبر چې کوم نوي صوبایي صدر ټاکلی شوی دی په خپل تقریر کې وایي چې یو سړي راله د 60 کروړو اپر راکړه چې 80 کروړو روپۍ درکومه او د هغې نه ما دا مطلب واخیسته چې 80 کروړه خو 80 لکه روپۍ چې دی راکوي نو بیا به دا دی زموږ نه ګټي نه هغه خو یو سیاسي بیان ورکړه چې نه موږ نه د چا نه پیسې اخلو نه په چا پیسې لګو خو ورسره د چاندې اپیل وکړو چې چانده چې کومه ده نو هغه موږ ته ضروري ده